السلام علیکم یو ځلې بیا په بایټ پر سلیپ کې ته هر کله یو خوش آمدید وایم. نن زمونږ لیکچر دی په انټرپټس باندې چې دا ډیر زیات امپورټنت ټاپک دی په اپریټینګ سیستم کې. انټرپټ څه ته وایي؟ اکچولی انټرپټ یو سیګنل دی چې دا سیګنل چاته دی؟ اټ از د سیګنل ټو د پروسیسر. دا سیګنل پروسیسر ته د کوم ځای نه راځي؟ امیټډ بای هارډویر اور سافټویر. د هارډویر یا د سافټویر نه یو سیګنل پروسیسر ته ملو شي سره لپاره ریکوایرینګ امیډیټ اټینشن. د سی پی یو یا د پروسیسر کمپلیټ اټینشن هغې ته پکار وي هغه سیګنل ته، یعنی چې دا ټایم کې سی پی یو ماته پکار ده کازینګ د اپریټینګ سیسټم ټو ټیمپررلی هالټ کرنٹ اپریشن. نو د دغه سیګنل د وجې د دغه انټرپټ د وجې سی پی یو څه شي خپل کرنٹ اپریشن لږ وخت لپاره عرضي طور باندې هغه سټاپ کی and it enables multitasking by allowing the CPU to handle input-output device or urgent events via the interrupt service routine. Okay. اوس د انټرپټ چې کوم دی مونږ ته وی ملټي ټاسکینګ کې افیشنسي پیدا کوي، ځکه چې یو ټاسک روان دی او انټرپټ اکر شو نو سی پی یو بل ټاسک ایگزیکیوټ کی. سو دس از نون ایز ملټي ټاسکینګ. سو لیټ راځو د انټرپټ ته لږ سمپل ورډز کې مونږ وی چې انټرپټ سره ګور آسان الفاظو کې دس از ا سیګنل ټو د پروسیسر. دا یو دا سیګنل دی چې دا پروسیسر ته کله ملو شي صد د چانه یا خو د هارډویر نه ملاویږي یا د سافټویر نه ملاویږي. ټیک شو. او څه لپاره چې د دې سیګنل مطلب دا وی چې سی پی یو ماته پکار ده. اوس دغه سیګنل څه کې دی؟ دغه سیګنل بیسیکلی موږ سره کله چې ریډي کیو ته یعنی مین میموري ته ریم ته کله یو پروسیس راشي کنه، نو هغه ټایم کې دا ټول پروسیس P1 P2 P3 دا ټول پراته وي داسې کنه. نو په هغه ټایم کې at the same time سی پی یو یو نه یو پروسیس خورن کوي کنه، رننګ سټیج کې یو پروسیس رننګ کوي کنه، ایگزیکیوشن کوي دغه ټیم کې. نو په دا چې کوم په ریم کې موږ سره پروسیسز پراته دي په دغه کې یو داسې پروسیس وي چې هغه ته انتهایی ارجنټ ضرورت وي د ایگزیکیوشن. هغه ارجنټ چې کوم ضرورت دی د ایگزیکیوشن نو هغه دپاره سی پی یو پکار ده. نو اټومیټیکلی په دغه ټایم کې چې کوم دی یو سیګنل پروسیسر ته ملو شي چې ته خپل کرنټ کار پرېږده او دا پروسیس ایگزیکیوټ کا. سو دغه چې کوم سیګنل سی پی یو ته ملو شي دیٹ از نون ایز انټر. زه درته ریل اگزامپل که درکړم، لیټ سپوز ته سټډي ته ناست یې او مزیدار سټډي کې ښه فوکس یې او په دا ټایم کې एकदम تاته چې کوم دی ستا رور اواز وکړي، ستا پلار اواز وکړي، یا ایز هاسټل کې وي تاته ملګری اواز وکړي چې پلانکیه راشه دا خبره درته کوم. ته خپل کاپی کې یو لاین راخې، رجسټر کې لاین راخې، هغه ځای کې سټاپ کې او لاړ شي هغه چې کوم دی اټینډ کې دا خبره ووري دا چې څه کاري هغه وکړي اینډ دین راشي واپس خپل کار ته کېني. ایگزیکټلی په اپریټینګ سیسټم کې موږ دا انټرپټ ټاپک همدغه مطلب دی چې ته سی پی یو کرنټلی یو ټاسک ایگزیکیوشن کوي جسٹ لایک یور سټډي، بټ د بهر نه یو سیګنل راغی، بهر نه انټرپټ راغی او هغه چې کوم دی هغه اټینشن غواړي and you go and then you listen or do some activity and then you return to your own task. کلیر دی؟ بالکل په آسان الفاظو کې مې درته ووایي. اوس د دې انټرپټ موږ سره دوه ټایپس دي. ګوره ډیفینیشن دې زده کړه، ریل انالوجي دې زده کړه، اوس چې کوم دی سمپل ټایپ زده کړه، بس دا کوېسچن کور شو. هارډویر انټرپټ دی موږ سره سافټویر انټرپټ دی. هغه سیګنل چې د هارډویر کمپوننټ په تھرو جنریټ شي دیٹ از نون ایز هارډویر انټرپټ، اینڈ هغه سیګنل چې هغه د سی پی یو اټینشن غواړي د سافټویر په تھرو باندې جنریټ شي اٹ از نون ایز سافټویر انټرپټ. اوس هارډویر انټرپټس اینڈ سافټویر انټرپټس موږ سره څنګه کېدی شي؟ ګوره A device may trigger an interrupt by sending a signal to the CPU, usually by the way of the system bus. کله چې یو ډیوایس یو سیګنل سینډ کی، لکه تاسو سره ډیوایس کې دی چې تاسو په کمپیوټر کې بل هارډویر پراته د هارډویر کې څه ایشو راشي، څه فالټ راشي، دغه یو سیګنل جنریټ کې هغه سیګنل د بس په تھرو باندې لاړ شي او سو شي سی پی یو یا پروسیسر هغه ته پته ولګي. لیټس سپوز تا کیبورډ دی، کیبورډ از ناٹ کنیکټډ او سی پی یو دا ټایم کې داسې پروسیسینګ کوي چې هغه پروسیسینګ به یا د انپوټ ضرورت هم راځي، یا د مونیټر چې کوم ډسپلی دا آوټپوټ هغه مونیټر کې د ډسپلی کولو ضرورت راځي د ایگزیکیوشن.
ګوره په اسانو الفاظو کې هارډویر او سافټویر انټرپټ اوس پیژنو. دا هارډویر انټرپټ چې موږ سره کوم دی کنه hardware interrupt. This is the interrupt which is created by any device connected to the system. That you single request lines are two devices connected. ठीक शो नो कला چې یو device یو interrupt create کوي نه هغه single line یا هغه ته INTR هم ویل شو یو request په هغه باندې send کی چې کله یو ریکوست کریټ کی نو د پروسیسر چې کوم دی هغه ریکګنایز کی او دا غي نه پس چې کوم دی خپل کرنٹ انسټرکشن ودري او هغه انټرپټ چې کوم دی ایگزیکیوټ کی اینڈ دین واپس چې کوم دی دا غي نه پس خپل چې کوم کرنٹ انسټرکشن هغه ریزیم کی د دې چې کوم سره فلو چارت جوړیږي د هارډویر انټرپټ نو सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि دا انټرپټ سٹارټ شي چې کوم دی کې هارډویر انټرپټ سٹارټ شي بیا هغه نه پس پروسیسر څه کار کوي هغه ځان سره کم کانټیکټس یا کم الریډي چې کم ایگزیکیوشن کوي دا غي کانټیکټ سیو کی دا غي کانټیکټ سیو کی مطلب دا دی چې لیټ سپوز پروسیس 1 اوس ایگزیکیوټ کیږي نو د پروسیس 1 کرنٹلی کم لاین ایگزیکیوټ کیږي نو هغه ځان سره مخکې یو ټاپک یا د نارسته مونږ ویلې دی یو لیکچر کې پروسیس کنټرول بلاک مخکې را روان دي الته ځان سره د دې کرنٹ پروسیس ټول ډیټیل ځان سره سٹور کی this is mean process save its context processor. So دا غینه پسو کې بیا چې کوم دی موږ سره پروسیسر دغه انټرپټ آیډنټیفای کی او بیا د هغه انټرپټ کې چې څه ریکوست راغلی دی یا څه قسمه هغه اټینشن پکار دی هغه ایگزیکیوټ کی بیا چې کوم دی دا غینه پس موږ سره خپل کانټیکټس واپس ریسټور کی اینڈ دین نارمل ایگزیکیوشن طرف ته راشي چې کوم الریډي مخکې نه موجود وو. سو دیس از د هارډویر انټرپټ. بل طرف ته موږ ګورو چې کوم سافټویر انټرپټ دی دا هغه انټرپټس دي د ته موږ بعض اوقات ټرایپس هم یا ایکسپشنز هم ورته ویلی شي د دې نور نمونه دي دا چې کوم دی یا د اپریټنګ سیستم په تھرو جنریټ کی یا سیستم چې کوم خپل سرویسز وي دا هغه په تھرو باندې کوم فنکشن دی کوم ته موږ سیستم کالز وو دا هغه په تھرو باندې جنریټ کیږي دا قسم انټرپټ اصل کې لکه تاسو فورک یو سیستم کال دی مخ روان دی د سیستم کال اکثر لدا سکه یو انټرپټ جنریټ کوي سو دیس از نون ایز سافټویر انټرپټ. अब the इंटर मतलब सी दा چې کوم دی یو پروسیس چایلډز کریټ کوي پروسیس پیرنٹ چې کوم پروسیس دی هغه خپل چایلډ د فورک سیستم کال په تھرو باندې جنریټ کوي په لینکس بیس اپریټنګ سیستم کې یا موږ سره بعض اوقات یو ویلیو دا هغه په 0 باندې ډیوایډ کو نو هغه یو ایکسپشن پرو کوي موږ سره تاسو په سی پلس دی اوفس کانسپټ کې تاسو یې ایکسپشن سو دا ایکسپشن چې کوم سره شي دیس از نون ایز سافټویر انټرپټ. सो ډیر ډیټیل کې نسو موږ سره انټرپټ دوه قسم دي هارډویر انټرپټ اینڈ سافټویر انټرپټ. هارډویر انټرپټ هغه چې هغه صدا هارډویر یا ډیوایسز په تھرو باندې سره د سی پی یو یا د پروسیسر چې کوم اټینشن دی هغه سره وړي اینڈ سافټویر انټرپټ چې هغه موږ سره پس دال پوزو کې د سیستم کال په تھرو باندې کوم انټرپټ کریټ شي دیس از نون ایز سافټویر انټرپټ اینڈ واټ از سیستم کال مونږ دا په ډیټیل کې کوم دی پریویس لیکچرز کې ډسکس کړی دی. بیا په هارډویر انټرپټ کې ډیټیل کې ماسکیبل انټرپټ دی اینڈ superior انټرپټ دی سو هغه طرف ته موږ نزو دا چې کوم دی as a beginner level this is important about interrupt. امید لرم چې تاسو په دې لیکچر باندې کلیرلی پوه شئ په دې کې بیا هم دا سي تاسو ته ښکاري چې هغه سخت وي مشکل دي تاسو کمنټ وکړئ ان شاء الله فردر ویډیو کې به ډسکس کوو د نوې ویډیو پورې الله خاد آباد او بریالي لرا د لوی الله پاما.